یو مسلمان او د یو هندو په یو ځمکه جګړه وه. مسلمان وی دا ځمکه زما ده، هندو وی زما ده. خبر عدالت ته لاړه، جج ته خبره ورسېدله. مسلمان دا سوچو که چې دا شی دا ځمکه ګټم نو په دې جج به دبه وچو، دی به زما د دبو نه ویریږي، مرعوب بشي، نو فیصله به زما په حق کې وکړي. نو مسلمان اعلان وکړ وی دا ځمکه زما ده او که دا ما وګټله په دې به جومات جوړو. هندو چې واورېدل چې مسلمان خو را سره چل وکړ، ځکه اوس به د سره مسلمانان ودرېږي، نو هندو اعلان وکړ وی دا ځمکه زما ده او که دا ما وګټله مندر به پې جوړو. خبره خو د دې دوو کسو وه، خو خبره اوس قومونو ته ورسېدله. مسلمان سره مسلمانان ودرېدل چې دا خو زموږ د جومات مسله ده، هندو سره هندوان ودرېدل وی دا خو زموږ د مندر خبره. اوس چې عدالت ته به مخکې دواړه تلل نو یو به هندو یو مسلمان، اوس چې عدالت ته ځي نو یو خوا مسلمان دی ورسره د مسلمانانو لوی جلوس دی، لویه ډله ځي، بل طرف ته هندو ځي ورسره د هندوانو لویه ډله ځي، او مسلمانان وایي چې دا زمونږ ځای دی، موږ پې جومات جوړو، د جومات ځای دی. هندو وایي دا زمونږ ځای دی او موږ پې مندر جوړو. خبره مذهب ته لاړه، هغې هم د مذهب کارډ استعمال کو، مسلمان هم د مذهب کارډ استعمال کو، او دې ته خبره ورسېدله چې لوی مسلمان یو طرف ته او هندو بل طرف ته. جج هم پریشانه دی چې خدای اوس د چا خلاف فیصله وکړم، که د مسلمان په حق کې کوم نو دا هندو راځي او دا ټول هندوان اوس مردباد چغې وایي، خبره د مندر ده، او که د هندو په حق کې فیصله کوم مسلمانان چغې وایي چې دا خو زموږ د عبادت خانې ځای و هندو لی ورکړو. دې کې زه څه مسله، او جج هندو، یو طرف ته دنیا راغلی ده، تاریخ لګېدلی دی، بل طرف ته دنیا راغلی ده. هغه جج هغه هندو او مسلمان ته وایي وی هلکه یو کار نه کوو، ستاسو په دې کلي کې چې کوم مشر سړی دی او ستاسو په نظر کې ښه سړی دی او نیک سړی دی، په هغه فیصله نه کوو. هغه ته به پته وي مشر سړی چې د ما د پلار په وخت کې، ستاسو د پلارونو وخت کې او د نیکه وخت کې دا ځمکه د چا وه، زه په هغه به فیصله وکړو. هغه هندو وی ډېره ښه ده صاحب، مسلمان هم وی ډېره ښه ده. هندو وی صاحب یو مسلمان دی او فیصله په هغه وکړه. څوک دی؟ مفتی الهي بخش، دا د دوی مشر دی، مفتی دی، نیک سړی دی، زمونږ په اعتماد دی، دروغجن نه دی. په هغه فیصله وکړه، بس مونږ ته منظور ده. مسلمان خو چې واورېدل د مفتی صاحب، هغه ډېر خوشحاله شو. هغه وی صاحب ټیک ده، بس جج تاریخ ورکوي په پلان کې تاریخ په مفتی الهي بخش راشي چې هغه څه فیصله وکړه، دواړو ته به منظوري، دواړو دستخط یې وکړي. هندو چې بار راووت، هندوانو ورته وی تا خدای هلاک کړه، دا دې څوک مشر کړ؟ مسلمان له دې اختیار ورکړ، او بیا هغه نیک سړی چې زمونږ د خلکو په اعتماد دی، نو هغه ستا دپاره خبره کولی شي. ولې که تا له خبره وکړي نو ته به پې مندر جوړې، نو هغه د جومات، او که مسلمان له خبره وکړي جومات پې جوړې، نو د جومات مقابله کې به هغه مندر دپاره څنګه فیصله وکړي؟ ابه څنګه وایي چې دا ځمکه د هندو ده، ځکه ته خو پې دغه جوړې، مندر جوړې. ابه څنګه وایي چې په دې ځمکه د مندر جوړ شي؟ ابه څنګه وایي چې په دې ځمکه د جومات جوړ نه شي؟ دا د څو کړل بېوقوفه فیصله دی په هندو په مسلمان وکړه. او بیا هغه مسلمان چې نه په پیسو تیر وځي، نه دروغ وایي، رښتونی سړی دی، هغه هندو وایي چې اوس خو به زما د خولې نه خبره وکړې، دستخط مې کړی، دا ځمکه خو زما ده، ما ته پته لګي د مسلمان نه ده. او ما خو دا خیال و چې دا مفتی الهي بخش نیک سړی دی او مشر دی، دی به زما دپاره رښتیا ووایي، خو بس زه اوس هر څه چې دي شوې ده. هلته مسلمان سور کې خوشحاله او مسلمانان هم خوشحاله چې هندو زمونږ د مشر نوم ورکړ، او زمونږ مشر مفتی الهي بخش چې فیصله کوي د جومات دپاره به کوي، د مندر دپاره نشي کولی. هغه ته جج اطلاع ولېږله، راتلونکي تاریخ کې د دنیا مسلمانان رالل، شیرینۍ ورسره دي، هندوان هم رالل ودرېدل، او هغوی غریبانان مړاوست دي چې مونږ خو دستخط کړی دی، خو مسلمان مولا به اوس د مندر دپاره څنګه فیصله کوي؟ جج ته دواړه ودرېدل، یو خوا هندو بل خوا مسلمان. مفتی صاحب په کونټۍ بوډا سپین ږیری راغی، وی مفتی صاحب جی صاحب، دې دواړو په تا رضا کړې ده، تا ته دا ځمکه معلومه ده، ته مشر یې په دې ټوله علاقه کې، نو تا ته به پته چې دا ځمکه د چا ده، نو چې تا څه فیصله وکړه دواړه پرې راځي او ستا په فیصله جنګ ختمېږي.
لہذا صحیح خبره وکړه رښتیا ووایه مفتی الهي بخش ورته وایي زه مسلمان یم ما ته خپل رب د رښتیاو خبره کړه چې رښتیا به وي دی د دروغو نه منع کړی زما پیغمبر د رښتیاو خبرې کړې دي د دروغو نه منع کړی وي زه به رښتیا خبره کوم زه به دروغ خبره چاته ونه کوم زما په دین کې رښتیا دي دروغ نشته زما قرآن رښتونه دی رښتیا وایي دروغ نشته زما دین کې رښتیا دي زما دین د دروغو نه دی او نه زه دروغ وایم زه به رښتیا خبره کوم د هر چا چې پکې ګټئ وایي مفتی صاحب وایي ښه نو چې رښتیا خبرې نو چې ما ته څونه پته ده نو دا ځمکه د دې هندو ده دا د مسلمان ده مسلمان سټ مړاوي شو هندوانو زنده‌باد نارې ووالې جج ورته وایي چې مفتی صاحب تا ته پته ده چې دا ځمکه د هندو ده دی به پې مندر جوړوي دا خو راته پته ده وایي یو نو وایي جوړ کړي پې مندر وایي زما دې سره کار نشته زما خبره ده رښتیا او دره دروغو نه ده ما ته خپل رب وایي رښتیا به وی ما ته رب وایي چې په دروغجن لعنتي د خدای لعنت نشم برداشت کول